السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمونږ ګران ورور نصیر مروت صاحب چې هغې دې ټایم کې کوم کار شروع کړی دی، نن سهار یې ماته میسج کړی چې دعا رالو غواړه، نو راغلمه د جانان د روضې خوا کې مې هم ورته دعا غوښتله، بهر ورسره ولاړ یو او دعاګو یو ورله چې کریمه ربه د خپل وطن دپاره، د خپلې پښتنې خاورې دپاره د امن غږ یې پورته کړی دی. انصاف غواړي، امن غواړي، مینه محبت او خوشحالي غواړي. کریمه ربه دغه جدوجهد یې کامیاب او کامران کړي او ته د هر قسم شر مصیبت او آفت نه په امن و امان کې وساتي. او دغه زبان چې کومه ژبه باندې زموږ د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اشعار وایي او څه خوږه شاعري کوي، کریمه ربه موږ د دغې خوږې شاعرۍ نه محرومه مه کړي. کومو ظالمانو ورته څه میشن کړي وي یا د هغې څه منصوبه کړي، خدای پاکه ته هغه منصوبې هم ناکامې کړي. او رب کریمه ستا د حبیب په در کې ولاړ یو، دعاګو یو ورله چې کریمه ربه ته ورته بری ورکړې او ته سربالا کړې. که هغه یوازې نه د هغه سره چې نور کم څومره ملګري وي، کریمه ربه د یو د مال او د جان او د حفاظت وکړي، د وطن زمونږ د خوږ ملک پاکستان حفاظت وکړي کریمه ربه، او زمونږ د پښتنې خاورې بالخصوص حفاظت وکړي کې. او نصیر مروت تراب صاحب دعا غوښتې وه، کریمه ربه هغې ته هر قسم شر مصیبت د آفت نه سره زمونږ په امن و امان کې وساتلې کې. کوم جدوجهد یې چې شروع کړی دی، کریمه ربه ته ورله پکې ته ورسره مددګار شي، ته مدد او نصرت وکړي. او زمونږ قائد ملت اسلامیه حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب هم د هغې هم حفاظت وکړه، د هر شر نه محفوظ وساته. او کریمه ربه د دغو نه زمونږ د ملک پاکستان او د دین اسلام دپاره کار واغستلی کې. او دغه د مدینې د جانان د روضې خوا کې دغه زمونږ دعاګانې وې، هغه مونږ عرض کړلې. تاسو ټول وروڼه چې دی نو ما هم خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. زمونږ ګران نصیر مروت ورور دعاګانې غوښتې دي، تاسو یې هم په دعاګانو کې در سره یاد ساتئ. مونږ به هم ورله د مدینې منورې نه خصوصي دعاګانې کوو چې الله تعالی دې حفاظت وکړي او الله تبارک وتعالی دې د دغو د جدوجهد کامیاب کړي. الله تبارک وتعالی دې زمونږ په پښتنه خاوره باندې امن راولي او الله پاک دې چې دی موږ د دغې ظالمانو د شرونو نه د مصیبتونو نه په امن و امان کې وساتي. او رب کریم دې زموږ چې څومره پاکستاني مسلمانانو د هغې حفاظت وکړي، بالخصوص چې زموږ د جمعیت الاسلام څومره علماء کرام دي، څومره طلبه کرام دي، څومره ورکرز دي، د ټولو دې الله تعالی حفاظت وکړي. السلام.